بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، شیوخ و حضرات، دغه مجلس محترم مسلمانان و حاضرین رو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مانا مخی علماء کرامو او بالخصوص دغه حلقه د صوبائی اسمبلی او د قومی اسمبلی امیدوارانو د موقع په مناسبت باندې ډېرې ښکلې درنې خبرې وکړې. سیاسی بیانات هم دغې چې هغې څوک فرمایي. زه خو چې حقیقت دا دی نو ډېر ستړی مې یم. 5-5 ګنټې مې درس کړی، په لاره مې هم سفر کړی. دې سره واده مې مازدیګر وه، خو د بعضې عوارضو نه دا خبره دې وخته ورسېده او تقریبا 2001 نه واله 2018 وشو. د شپې به ما یا 3-4 بیانونه کړي ماښام نه پس. زه بیانم ماښام نه پس نه پس. دا بشیر جان المانی ناست دی، درته پته ده چې ته بخاري شریف درس یې نو هغې کې کوم ګنې نه کوم. خو به هر کیف او چې رښتیا خبرې نو 2003 نه پس رانه سیاسي خبرې مې هېرې شوې وې. خو زه درته یو 2-4 خبرې عرض کوم رو، او دا خبرې دا ملګري لږ غور سره واورئ او دا خبرې امت ته ورسوئ که مو خوښې شویله، او که دا خبرې موضوع او ستاسو زړه ته پرېوتې نو راتلونکې جمعه ده، په دې جمعه کې هم خلکو ته بیان کې. او فکر مه کوئ زه درته داسې فارموله ښیم چې که تا ته مخامخ د هرې پارټۍ ملګري ناست دي انشاءالله د اعتراض به در باندې نه کوي چې مولانا صاحب دا خو د جمعې ورځ د ور قسمه خلک ناست دي او ته پکې څه سیاسي خبرې کوې. نو دا څو خبرې درته عرض کوم، لږ د زړه په غوږونو واورئ. که مو خوښې شوې د الله بندګانو ته ورسوئ. زمانو بنیادی خبره څه ده؟ بنیادی خبره زما خپل سوچ او فکر جدا دی د خلکو د وټ نه ده. دا ډېره پوټینۍ خبره ده چې کتاب له وټ ورکړي. خبرې مه کوئ نو خبرې مه کوئ. دا ډېره وړه خبره ده چې موږ وایو چې متحده مجلس عمل له وټ ورکړي. دا ډېره هغه د کابلیانو خبره کوچنۍ خبره ده، ډېره پوټینۍ خبره ده چې موږ وایو کتاب له وټ ورکړي، مجلس عمل له وټ ورکړي. دا وړه خبره ده. بنیادي خبره بله ده، هغه دا ده چې دې دور کې په دې وطن کې په دې ملک کې او په دې وخت کې داسې حالات چې کاغی په دې خپل فکر کې او په دې خپل سوچ کې کامیاب شو نو د کم تهذیب او کلچر د پاره چې زموږ ښکلي پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی او د خپل زندګۍ حصه د جنگونو جهادونو سره مخکې کړې ده او د کم تهذیب او کلچر د پاره چې د رسول الله مبارک تر حضرت حمزه ټوک ټوک شوی دی او د رسول الله مبارک د دې غاښونو نه وینې بهېدلې دي او ډکرې شوي دي او صحابه دا په ځمکو قطرې قطرې پاتې شوي دي. قسم په خدای که اغیار په دې خپل سوچ کې کامیاب شو، دقه سوچ فکر د رسول الله مبارک او د صحابه او د اسلامي کلچر د دې وطن نه ختمول غواړي، مونږ له پکار دي چې مونږ دغه خپل کلچر تهذیب جمدې وساتو. دا وټ خو پکې ډېره وړه خبره ده. وټ خو ډېر راکوټې سوچ دی، وټ خو ډېر راکوټې فکر دی. د خپل پیغمبر سوچ لاس کې ونیسه او دا کشر کل پردې کوه ما په دې فیسبوک او په دې میډیا باندې بالخصوص سوشل میډیا
او په دغه انټرنیټ دا کشر کل موږ د ځان نه پردې کړی دی خدای ته وګورئ دا مه پردې کوئ دا پوه کې دی سره جنگ مه کوئ په فیسبوک دی سره جګړې مه کوئ په فیسبوک دی سره په نیټ مقابله مه جوړوئ دا ځان ته رانږدې کوي دی پسې وګرځئ دا راونیسئ دا راولئ دا راولئ دا راولئ دا پوه کې دی د خپل بچي ووایه بچي دی ځان ته رانږدې که دی که د هرې پارټۍ سره دی او دا کشر کل دی خبرې مه کوئ خبرې مه کوئ دا کشر کل نن حاوي شوی دی دا راغولی ته زما بچی زما رواره یې هله بچی کښېنه لږ غوندې تا پویم دا پوی نه دي غریبانه دا پویول پکار دی د دوی سوچ له ذهن کولاول پکار دی دی پسې وګرځئ ګشتونه ورپسې وکړئ او دا پرېږدئ دا خو پراپګنډې دي لګیا دي پراچا صاحب دا خبره وکړه چې خلک په موږ پسې لګیا دی او څوک وایي ما له چا چټ راکړه چې تاسو 15 کاله حکومت تېر شوی دی مجلس امن څه کوي زما د رور د ماضي خبره وکړه یو سیکرټري و د دې صوبې ډېر ښه سړی و ما سره ډېر ښه تعلق و خو هغه نوم یې ناله مسل ټیر دی چې جمدی به مې که مړ به مې نو هغه چې به زه کله هم ورغلم نو ما سره به ناست و خو مولیانو پسې به یې خبرې کولې ګډې وډې به یې ډېرې وې نور ډېر ښه سړی و کار به یې زموږ په اخلاص کو په منډه به یې کو خو مولیانو پسې به یې خبرې کولې او ما ته به وایي مولانا صاحب زما ښځې بچي ستا بیانونه اوري تا سره ډېره مینه لرم نو ما ورته وایي ته خدای نیکبخته دا خو ته ما له په مخ څپېړه راکړې چې ما مخکې د مولیانو پسې خبرې کوي یو خوا د ما ځان په مریدانو کې چې بل خوا څپېړې راکړې یو ورځ مې ورته وایي سیکرټري صاحب یو پیاله چای به درته څښم خو چې ما ته ځان لیکي خوشحاله شو سیډ روم ته لاړو هغه چای وویله هغه دغه ته وایي دا ګیټ بند که دا دروازه مه کولاوه ما سیکرټري صاحب دا تپوس ته نه کومه چې ته هر ځای لګیا و علماو باندې تنقیدونه کوې او ټکونه کوې په خندا خندا کې ټکونه کوې تا نه دا تپوس کوم چې د متحده مجلس عمل حکومت ته تقریبا 4 نیم کاله تېر دی او لږ وخت پاتې دی تا ته د حکومت نه څه تکلیف دی تا ته د علماو نه یا د دې نورو ملګرو اتحادیانو نه په دې 4.5 سال کې څه تکلیف پېښ دی تا ته څه مشکل پېښ دی حکومت ته څه مشکل پېښ دی ته څه محسوسه چې دې مولیانو او دې مجلس عمل دی وزیرانو ممبرانو د قانون خلاف ورزي وکړه دوی د اسلام خلاف ورزي وکړه دوی داسې چاته سپک وکتل افسرانو ته په بد نظر وکتل رشوت څه محسوسه هغه هلک ته وایي دا ګیټ بند کوئ څوک مه راپرېږدئ ما ته مولانا صاحب چې رښتیا خبرې نو زه ستاسو د حکومت ډېر ښه محسوسوم او زه په ډېرو ادوارو کې په کلیدي عهدو باندې په کې پوسټونو پاتې شوی او یو وخت کې زه دا د هغه د خولې الفاظ دي یو وخت کې زه په ابټاباد کې اے سی وم هغه زمانه کې به د اے سی لږ ډېر فل پاور اختیارات کړو اوس خو هغه اختیارات کمزوري دي کم دي زه هغه وخت صاحب په ابټاباد کې اے سی وم او ما ته د دې وزیرانو او مقتدر شخصیاتو به ټلیفون وکړه چې اے سی صاحب دومره پیټه شراب نه تیاګلی ته ورسوه ایوبیا ته ورسوه دومره پیټه شراب او بې ادبي دي معافي ستاسو مخکې هغه خبرې نه کوم نور ډیمانډونه به یې وکړل چې دا داسې ځونه ورسوه او ریسټ هاوس ته دا ورسوه ډیمانډونه مونږ پوره کړي دي مونږ هغې له شرابونه سپلای کړي دي مونږ هغې ته الله دې معافي وکړي خطرناک او خراب څیزونه سپلای کړي دي زمونږ ډیوټي و بس ایسي وما ځان له هم ګټلې دي له به هم ګټلې په دغه وزیر اعلی هاوس کې بډه مې ګډېدلې او دې ته دا د هغه الفاظ دي چې دې وزیر اعلی هاوس ته د بار ملکونو نه بډه مې راتلې ابا ګډېدلې او شراب بس کلی کېدل او موږ هم پکې چې د ښه غوندې بوتل صحیح که پتلون کې به ومنډه ځان سره به مو ویسته د وزیرانو بېګارونه مونږ کړي دي د وزیر اعلی بېګار مونږ کړی یو ډېره ناشنا به درته وویم وایي چې داسې هم شوي دي چې د دې خلکو مړي شوي دي مړي نو خاص خو سړی دې له ورکوي چې د مړي غاړه پې خلاصه شي که نه لکه خیرات خو سړی دې دپاره کوي چې د مړي غاړه پې خلاصه شي وایي قسم دې د هغه مړو کرسۍ قناتونه د 3-4 ورځو او د هغې د مقبرې د څښاک پیسې هم مونږ پیدا کړي دي د رشوت او دوی له مو ورکړي مړي مو له مونږ سنبال کړي خاده ودونه خو پرېږده وه او الحمدلله چې د متحده مجلس عمل د وزیر اعلی د سینیر منسټر او د وزراو د ممبرانو تر ننه پورې په مونږ دومره ګوته څوک نشي خولی چې مونږ نه څه ډیمانډ کړي چې دا شی راوړه دا شی راوړه دا شی راوړه نمبر 1 نمبر 2
هغوی چې برالل بوټ باندې به یې لته ورکړه دروازې له کولاو به شوه او را سره به کېناستېدل نه ولاړ به موږ به مو سره ولاړ وو هغه خپل فرعونیت به په دماغو کې پروت و دا ولیکه دا وکړه دا وکړه تاسو چې راشئ که وخت مونږ سره میلماني یا میټینګ مونږ وایو بار کښېنه تاسو ښه په اطمینان بار ناست یې حکومت هم دی هر څه کولی شي بار ناست یې بیا چې مونږ درته فارغ شو در سره خبرې وکړو چې خط راته لیکې یو د خندا خبره وي مخکې م راته د قرآن شریف یاد لیکلي وروسته ما یاد لیکلي نو مونږ به آیات نه لیکه خو مونږ به لږ القاب ولیکل السلام علیکم ورحمت الله او چاته ممنون فرمایي وغیره وي مخکې م آیات وروستو آیات او د عزت خط راته لیکې هغوی به دا خطونه مونږ ته د بدماشۍ لیکل نو ما د خدای ظالمان چې ډیمانډ د نه زمونږ نشته رشوت ته نه مونږ نه غواړو غلط کار د نه مونږ نه غواړو پیسه د نه نه غواړو عزت دې کو قدر دې کو نو تا نه دا تپوس کوم چې دا ملا دې بدي ولې شي دې ولې مولیانو پسې خبرې کوې هغه ما ته وی یاره وایي چې رښتیا درته ویل وایي تاسو مولیان به زموږ جوماتونو کې ناست وی او زموږ ډوډۍ به هم خوړه او په سیکلو به ګرځېدی او پیاده به ګرځېدی او اوس چې دا په غټو غټو موټرو کې تاسو ته ګورو یړم سوځي یړه چې دا په غټو موټرو کې تاسو ګرځئ نو یړم سوځي یړه نو بې ادبي دې معافي مې د دې یړه سره د خدای یو بل ځای مو سوځوه د یړه سره د خدای پاک یو بل ځای مو سوځوه یا د خدای ظالمان بس دا اعتراض دی کومه دا مولا صاحب موټر کې ولې ګرځي دا مولا صاحب لټ ګذر کې ولې ګرځي دا خو پرون په سیکل ګرځېده نن دې غټ موټر کې ولې ګرځي هر وره زه د پاکستان اوسېدونکی یم که نه دا عمل زما دی که نه د مولانا بجلیګر صاحب خبره چې ته به ټول عمر په هغه لیټرینونو کې اودسونه ماتې چې په لاس به ځان نه مږي اوبه به دې پاکوي او هوا به دې وچوي او زه به ټول عمر ځان پورې سادین ډوډۍ مږم زه به سادین کې ځان پورې ډوډۍ مږم او ته تا ته په لیټرین کې اے سي لګېدلي ولې زه د ملک اوسېدونکی یم که نه زه د ملک باشنده یم که نه ماله موټر ګناه ده زه به ټول عمر د خرې ریړه کې ګرځم زه به ټول عمر چینچي کې ګرځم زه به ټول عمر په ډاټسن پورې نښتم او ته به په پراډو کې ګرځې ولې زه د ملک اوسېدونکی یم زم دا حق لرم چې زه موټر کې وګرځم زم دا حق لرم چې ته په بنګله کې وکښېنم تم دا حق لرې چې ته په اسلام آباد ته ځان ورسې او ته په ما الزام لګې چې ملا صاحب اسلام آباد غواړي نو زمونږ دا مولیان طالبان خو سادهګان دوی ته چې وایي ملا صاحب تاسو خو اسلام آباد غواړئ نو دې زر دا سیټ وګورئ یاره صوفونو مشران دي نو بس یو ډله بازي ده نو سټ مه ګروه کولاو نیغه خبره کوه اسلام آباد ته غواړې تاله جیز دی ماله ګناه ده زما د ملک دارالخلافه ده ملک تا نه دی جوړ کړی ته د دې ملک کرایهدار او زه د دې ملک جوړونکی ملک ستا نه دی ملک زما دی اسلام آباد ستا نه دی اسلام آباد به انشاءالله د پټکو والی مولانا بجلیګر صاحب یو ځل وی اسلام آباد پتا ښکاري چې خرایلې پکې ګرځي او سیګار د خولې ته نیولي او خضر ځان سره لابیاله بربنډه کېنولي اسلام آباد په بجلیګر ښکاري چې غټ پټکې 15 ګزه والي تک سپین او د اسلام آباد په دا کوڅو کې ګرځي یاد ساته اسلام آباد د نوم ته وګوره دا عمل جوړ کړی چا دی اسلام آباد زه دا الیکشن ما ته چا چیټ راکړي دا خلک وایي چې مولانا صاحب هر ځای کې اقتدار هر وخت کې اقتدار والا سره ځان شریک کړی زمونږ دا مشران او کشران ټول وایي نه که نه پلانکي وخت کې خو زه په اقتدار کې مولانا صاحب نو پلانکي وخت کې خو مولانا صاحب په اقتدار کې نو پلانکي وخت کې خو مولانا صاحب په اقتدار کې نو او سراج الحق صاحب دلته په پلانکي پسې پلانکي وخت دی بدر جواب وکړي نه که نه جماعت اسلامي خو پلانکي وخت کې اقتدار کې نه وه پلانکي داسې نه آیا دما کم از کم دې سره اتفاق نشته که تا ته وایي چې مولانا صاحب یا فلانکې بس اقتدار پسې نښتې دي صفا ورته ووایه چې زه الیکشن کوم دی له چې ما ته اقتدار میلو شي زه دې له حکومت نه کوم چې زه به 2 نمبر په کرسۍ ناست یم او زه به میزونه ډبوم
زه دې له الیکشن نه کوم چې زه به حزب اختلاف کې ناست یم، زه به اقتدار ته ځان رسوم، یا کلي اقتدار یا جزئي، یا به پوره اقتدار میلاویږي یا به نیم میلاویږي، خو زما منشور به دی چې زه به لاندې نه کښېنم، زه به ډالۍ پورې نه انخلم. خبره پوهېږې؟ زه به ډالۍ پورې نه انخلم، زه به سیټ ته ځان رسوم که خیر انشاءالله. اقتدار خو زما مقصد دی، اسلام آباد زما مقصد دی، اسلام آباد ته رسیدل زما مقصد دی، اقتدار زما مقصد دی. ته یو اعتراض کوې په ما چې ملا صاحب مسله مې درکړې ده، ته اسلام آباد غواړې، مسله مې د پیغمبر درکړې ده که نه؟ لاول خو دا دروغ دی، دا مسله تا نه ده راکړې. اته کاله مې ګودې پېښ خوړلې دي کاکاجي، تا نه ده راکړې. که ستا وس شو الله که مې پې پرېږدې. یو خان بابا وی امام سره روانه شوه، وی د وباسه د جومات نه، ده ته پکې ساجت ته چې دا زمونږ تنخواګانې دله ورکوو، دې لرې که د جومات ته زه په خپل خان بابا مونځ به راته مخکې څوک کوي، زه کولی شم. خان بابا جنازې له خو د بار نه مولا راوغواړو، نکاح له خو د باره راوغواړو، خو دا پنځه وخته مونځ به څه کوو؟ وی زه کولی شم. زه ټیک ته ملا صاحب یې په مخه کې غریب صادر په اوږه کې لاړ چې ماسپښین وخت شو، خان بابا مامزه ته ورمخکې چې مانځه ته مخکې شو، قرات یې په جهر شروع کړ، الحمدلله رب العالمین. مقتدیان وی چې خدای دې په سټ تڼاکه سټ پورې کړ، نو اوس خدا ماسپښین دی، نو هغې ورته سبحان الله، مطلب دا دی چې لږ غلی شه، چې وي سبحان الله د نورو مواز تیز کړ، لکه بشیر جان ته چې سبحان الله وي، دی خو نور هم ګرمېږي، دی ورته بیا وایي سبحان الله، هغه نور هم تیز شو، دی ورته بیا وایي سبحان الله، هغه نور هم تیز شو. هغه وایي ګنې خوند یې ورکړی دی، نن کې دی چې خوار چې ماسپښین دی غلی شه، چې مونځ یې خلاص کړ، مخ یې راوګرځو، وایي خوند یې درکړه که نه څنګه قرات مې درته وګورې. هغې وی خان بابا خوند څه کې، دا ماسپښین مونځ دی، دا جهري قرات دی که څوک نه وي، سري پټ به وی، او تا په جهر کې وروکه مونږ دی له سبحان الله وایي چې غلی شي. ای قمقلو بېوقوفان، تاسو وایئ دا ماسپښین دی او پټ به وایي. بل اوس خو زه روان وم، د ماسپښین مونځ و، د جمعې ورځ به امام صاحب په زوره لګیا و، نو ته کولی نه شې، که تا کولی شو الله که مسله دې را کړې وه، خو تا مسله نه را کړې، ماله الله را کړې. زه وبه منم چې تا را کړه، خو تا ماله د میزرو مسله را کړې ده، تا ماله د چوکړي مسله را کړې ده، او وی د پیغمبر هغه مې در کړې ده، د پیغمبر مسله دې نه ده را کړې. زه همغه د پیغمبر مسله غواړم، د پیغمبر مبارک مسله کې چې کم طاقت او حق غواړم. تاسو ټولو نه تپوس کوم، د رسول الله مبارک د مسلې نه د غل لاس پرې شوی دی که نه دی پرې شوی؟ یو جنۍ وه فاطمه نومې وه، غلی کړې وه، رسول الله مبارک ته مسله راغله، ګاون برابر شو، اډرې په لاس ته پرې کړې، صحابو سره ډېره زیاته سودا شوه چې خدای دا خو د یو مالدار سړي لور ده او د مالدارې کورنۍ سره تعلق لري، هسې نه چې لاس دې پرې کړو، انتشار او جنجال جوړ نه شي. فیصله یې په دې وکړه چې رسول الله مبارک ته سفارش کول پکار، نو سفارش کې څوک پیش کوي؟ هر یو یریږي، خو نه شم کولی. نو د حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه زوی دی اسامه ابن زید، دا د رسول الله مبارک د غلام زوی دی، د غلام دی په سفارش کې ولېږه، او د سره د حضور پاک ډېره زیاته مینه وه، دومره مینه وه چې عایشه صدیقه فرمایي یو ځل دی د رسول الله مبارک پرون ناست و قڼې وبی دی ماشوم، وی پیغمبر علیه السلام مبارک په خپلو لاسونو د قڼې پاکول، نو ما ورمنډه کړې الله رسوله مه کوه، ما ته یې پرېږده چې زه ورته پوزه پاکه کړم. وی رسول الله مبارک راته وفرمایل چې عایشې په ارام کښېنه، زه ورته پوزه پاکوم، او عایشې دا مې ډېر خوښ دی مینه ورسره کوه، ډېر مې خوښ دی، دقه نظام زه غواړم، زه اسلام آباد او کورسۍ دقه نظام له غواړم چې غریب او مالدار پکې یو برابري، دغه نظام له غواړم، او دا سترګې به الله انشاءالله زمونږ یو ورځ یخی که خیر دا به یخیږي انشاءالله. نو اسامه ابن زید راغی، نو حضور پاک ته سفارش وکړو، د الله رسوله دا جنۍ د مالدار سړي لور ده او د مالدار خاندان سره تعلق لري، نو دا معاف کړه، دا لاس مه پرې کوه، هسې نه څه انتشار جوړ نه شي. قسم د رسول الله مبارک هغه محبوب بچي ته غصه شو، اتشفع فی حد من حدود الله، ته د الله په حدودو کې ما ته سفارشونه کې، زما د قسم په هغه ذاتي چې زما سا د چا په لاس کې ده، که دا غلا فاطمې د محمد صلی الله علیه وسلم لور اعاذها الله منه،
که بی بی فاطمه زما لور د اغلا کړې وې لقطعت یدها هغې نه به مې هم لاس پرې کړی وي د دغه مصلې نه خو دغه لاس پرې کېږي د دغه مصلې نه زناکار ته سزا میلاویږي د دغه مصلې نه ډاکو ته سزا عرینیینو ته ډاکوانو ته سزا میلاویږي د دغه مصلې نه اسلامي احکامات جاری کېږي ماله دغه مصله راکړه د ما اسلام آباد نه ریکارډ کړه ته خو ماله د میزونو مصله راکړه په هغې کې څه دي ماله راکړه هغه مصله د رسول الله مبارک مصله کې چې کوم پاور او طاقت و زه د پیغمبر وارث ځان ته ویم او زه هغه پاور او طاقت والا مصله غواړم او خفه کېږي به نه انشاءالله العزیز په پاکستان کې به یو وخت داسې راشي انشاءالله چې د دغه مصله کې به الله د پیغمبر د مصلې پاور او طاقت پیدا کوي انقلاب اسلامی انقلاب انقلاب اسلامی انقلاب زمارو خلاصه د خبرې د تکو کولاو بدا وای اسلام آباد غواړي وی الحمدلله کورسې غواړي بالکل غواړي ته د ګنده نظام د پاره غواړي د رسول الله مبارک د نظام د پاره ته دا کورسې د يهود او د عیسایانو د ایجنټي او د غي د نظام د خورولو د پاره غواړي او د رسول الله مبارک د نظام د خدمت د پاره غواړي دی بتا باندې یو سوال دی بتا باندې دا سوال کوي چې تاسو بلار وخت په دې کورسې تیر کې تاسو کړی په دې خبره پوهیږئ دا سوال کوي که نه کوي تاسو کړی دي ته ورته دا یو ټکی ووایه د دې صوبې هغه خو درته دې ملګرو وي چې کالجونه هم جوړ شوي دي او سکولونه هم جوړ شوي دي او دا دلته حال څه نومېږي دا نشتر حال چې ډرامې پکې کېږي او پکې ګډاګانې کېږي او ډول او باجې وي د متحده مجلس عمل په 50 کالو کې به په دغه نشتر حال کې حسن قرات مقابلې کېږي د حسن قرات مقابلې به موږ سره خو بل وسلو سره ما خو د قومي دغه په لاس کې د مرکز په لاس کې خو زما په لاس کې نه او په شرابو یو جزوي اجازت وو بعضې هوټلو ته پرمټو ستا په صوبې خیبر پښتونخوا کې د متحده مجلس حکومت مجلس عمل حکومت هغه هم ختم کړ پابندي په مفتي صاحب لګولی خو وروستو خلکو پکې ترمیم کړی چېرې چونکې د بار نه انګریزان راځي هغوی شراب غواړي نو یو هوټل به داسې په کار ځای کې شراب وي نو وروستو پکې ستا د مفتي صاحب نه پس نورو حکمرانانو دغه استثنا کړې وه بعضې هوټلو کې وو نو د متحده مجلس بل حکومت چې راغی موږ اسمبلۍ نه بل پاس کړ چې نه دغې هوټلو کې به هم شراب به بالکل د خیبر پښتونخوا په یو هوټل کې به هم نه زه په اسمبلۍ کې ناست یو ممبر پاسېد اوس مړ دی خدای دې وکړي نوم یې نه هغه پاسې دغه وي چې دا خو تاسو ظلم کوئ د عیسایان راځي او انګریزان راځي هغوی خامخا شراب څکي نو یو هوټل به داسې په کار دي چې په هغې کې هغوی ته شراب مهیا او بیا به هغه خلک نه راځي دلته به انویسټمنټ نه کېږي بیا به زموږ صوبې ته نه راځي نو ظلم کوئ تاسو یو هوټل دو هوټلو کې په کار دي چې شراب پاتې نو موږ سره یو ممبر و عیسایي فیلکس دغه نوم د جمعیت ممبر و جمعیت علما اسلام هغه پاسېده هغه ته ما دې غوږ کړي هلکه مې تاسو عیسایان شرابونه څکئ او تاسو یادوي بس دا نر بچې وکړ پاسېد په ممبر باندې وایي چې څنګه شراب ستاسو په مذهب کې حرام دي زمونږ په عیسایت کې هم حرام دي ښه په یهودیت کې هم حرام دي خو تاسو یې هم څکئ او زمونږ خلک یې هم څکئ د شریعت نه بالاتر نو تاسو دین کې حرام زمونږ په دین کې نو یې څکئ په خپله هوټل هم ځان له خپله کولو کړي دی او بدناموئ مونږه ممبر غلی په شرابو مکمل پابندي دلته هغې لګولی خو دا به پرېږدو دا به پرېږدو زه د اسلامي دلته کې چې کوم کونسل و شریعت کونسل د هغې ممبر دا ذهن کې واچوه یو بل مونږ د اسمبلۍ نه پاس کړ اوس هم هغه ستا د آیین سرورق دی د صوبې د دایره اختیاراتو لاندې چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې به د قرآن و سنت خلاف آیین سازي نه کېږي دا موږ پاس کړی دا ستا په آیین کې شته د صوبې بهر الله صاحب ته پته ودې ګوري دا د آیین دفعه ده لومبی چې په صوبه کې به د قرآن و سنت خلاف آیین سازي نه کېږي که چا وکړه په عدالت ته تللی شي نمبر 1 نمبر 2 موږ حزب ایکټ جوړ کړ ډېره خواري مو ولا وکړله
هغې دپاره زموږ علما کرام کراچۍ ته هم لاړل وکلاو سره هم پکې ملاقاتونه وشو ریټایر ججانو سره هم ملاقاتونه وشو او یو داسې خسته نظام ځکه د صوبې دایر اختیار خو ډېر محدود دی که قانون سازی چې دوی کوي ډېره محدوده کوي نو موږ یو حزب ایکٹ پیدا کر بلکہ ٹاسک کے مات اسپارل اوچے تدیر است پیدا کا نو اسلامی نظریت کونسل کتابوں نے مراو وقتک پروفیسر ابراہیم صاحب داغی ممبر ہو داغی ممبر ہو مفتی غلام الرحمن صاحب زمونگا ممبر ہو داغی مولانا گل نصیب خان صاحب داغی ممبر ہو نور گن شمیر کسانم پکی نو مونگ دا یو شی پیدا کر یو امیر گلاب صاحب و دلتلا سیکٹری دیر خاص ساڑے جوس بمڑی کے جم دے بجے جم دے اغامو پکی نو مونگ یو حزب ایکٹ جوڑ کر چې مونږ دې سره به دا وشي چې دا کرپشن به ختم شي او هر سړي ته به عدل او انصاف د تاڼې نه په اسانه میلاویږي یا ډېر خشته شي نو چې مونږ د اسمبلی نه پاس کړ نو قانون دا دی چې ګورنر صاحب له به ځي نو ګورنر صاحب له او متفقه پاس شو ادور هم پکې مونږ رضا کړ چغې مغې والې خو مونږ رضا کړ اگر چې پکې چغې والې چې خفه کېږي ما مخالفینو ممبرانو په ځمکه وغورځاو پاغه کې د قران آیتونه لیکلي پاغه کې د رسول الله مبارک احادیث او دی پس مکه او غرزو د پاسه په خپيره کې مونږ ته بار بسنګ اوځه تاسو په قران خپيره کې لیدي تاسو د پیغمبر په حدیث او خپيره کې لیدي او اوس به مونږ بار اعلان کوو چې دا خلک تاسو په ټماټر او پسخه وګو استقبال او یریدا شی مو پاس کې گورنر صاحب لاله گورنر صاحب سره چلو کو پرویز مشرف له پرویز مشرف وسره څه چلو کو هغه په د پاسه سنوټ سولي کړ چې دا کې دا دفعه دا عین سره متصادمه ده داتې لرکه واپس راغی زمونږ د متحده مجلس عمل د مشرانو زمونږ د کمیټه اجلاس په پسیم هاوس کې دی وی دا دفعه ته واسه نو اخر دې کې کم یو د عین خلاف تا یاره قاضي حسین احمد صاحب او مولانا فضل الرحمن صاحب غي بس مهرباني کې مخالف دي کنه دي خلره کہتے نیمه مخالف خو چې څه خو شروع دي لګي پاتې دي مونږ ته هغه دفعه وسته د دې په وینا د دې د وکیلانو په مشوره دوباره مو د اسمبلی نه پاس کړ چې بیا لال گورنر صاحب بیا صدر صاحب له لګو چې صدر صاحب له لګو هغه وخت کې دلته کې یو د سپریم کورټ یو سابقه جج په داسترګه باندې چغرو کو خدای چې ته دوزخ ته ورسه افتخار زما خوري بدی شي ولی مو ته خیر وکړه ځکه زمونږ له ډېر لوی تاوان راکړ زمونږ د سلورو 15 کالو مهنت او بوت او غرزو او دی صوبې زمونږ یو اسلامي نظام ورکاو د کرپشن د خاتمه یو سوچ او فکر هم ورکاو او د خلکو لم آسان انصاف ورکاو غیر دل تاس نس کو هغه چودري خدای والی اسیم پسترګه کوګو خدای ته نظر لګید کنه لګید هغه پیولي کل کې دا چونکه د دویم دغه جوړې دوی آئین جوړیو دا دویم نظام متعارف کول غواړي دا آئین خلاف لہذا دا مسترد ختم شعر علی ډسمس لکه ستا په آئین کې خو د کرپشن خلاف دغه شته که نه ته خو سیشن جج لم تلی شي ته خو سیول جج لم تلی شي نو د کرپشن ځان له عدالت پکې ولې دا د احتساب ځان له هغه متوازي عدالت نه کړي دا متوازي عدالت ګڼي نو موږ دغه خواري کړې ده او دوی راله ختمه کړې ده او په قامي اسمبلی کې ما څه کړي دي وی تاسو څه کړي دي ته مال راکې اختیار 2/3 اکثریت په قومي اسمبلی کې ته ګوره بیا اکثریت نه دی خو بیا مې کړي دي څه مې کړي دي نن چې د رسول الله مبارک جامه او پټکی او ناموس محفوظ دی زما قسم په خدای دا د مفتی محمود د برکته محفوظ دی دا د هغه علماء د برکته محفوظ دی چې د مفتی محمود سره مرګري او هغه لوی داستان دی خو بل اختصار د رسول الله مبارک په ناموس عمله وکړه قادیانی هغه لپاره دوی بل پیش کاو او سبلو چې نن نفس به قادیانی نن د مسلمان نه وي دی باقلیتی دی بس په جمعه ته مسجد نه وي دی بدان ته مؤمن او مسلم بنه وي دی به اوټ په حیثیت د یو شهري د پاکستان د اقلیت په بنیاد باندې الیکشن ته ودرېږي او دی به اوټ استعمالوي دا یو بل پیش یاره 15 شپږ و ممبران اکثریت نشته را مولیان درته خیم یو مولام په اسمبلی کې موجود دي چې څه کولی شي چې بل پیش شو دی میټینګ وکړي سبق کو زبر زمون واستینو که پاس شو کنه خو موږ خپل وس کو چې دی میټینګ وکړي یاره بوټو صاحب سره ملاقات وکړو د حکومت 15 ستمبر زمون یو شاعر او د جمعیت ګیلانی صاحب رحمت الله علیه
چې ان شاء الله امید لرم چې دغه بل له لاسه به نن ګیلاني صاحب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ان شاء الله په حوض کوثر ملګري ګیلاني صاحب مفتی صاحب غلام غوث هزاروي صاحب مولانا بنوري صاحب دې ټولو ته شوی وی تاسو بوټو صاحب نه ټیم والے خو خبرې به زه کوم هلکه ته به ورته شعرونه دا خو درنې خبرې دلایل غواړي وی نه بس خبرې زه کوم خو تاسو مهرباني وکړئ ټیم یې واخیست بوټو صاحب نه او دې ملاقات له لاړه هلکه ته مهرباني وکړه ګیلاني صاحب پرېږده مفتي صاحب به وکړي هزاروي صاحب ګڼ کسان دي دی به خبره کوي نور علماء کرام هم پکې د مختلف مکاتب فکر ګیلاني صاحب یې ګوره که خبره مې غلطه و بیا تاسو پوه شئ خو خدای ته وګورئ تاسو نه شئ کولی ما ته یې پرېږدئ د دې سړي مزاج ما ته معلوم دی د ده دم ما ته معلوم دی چې کېناستل خو یې زه چېرته تر څو نه ویم چې کېنئ په کرسۍ نه به کېنئ دې سینګ ورننوتل مفتی صاحب ټول بوټو صاحب راغی ګیلاني صاحب بوټو صاحب ته فوراً په ځمکه پرېوت او دا خپله زولی ورته په ځمکه داسې خوره کړه دا زولی د بوټو صاحب په خپو کې زولی خوره کړه او په چغو چغو ورته په سلګو په جړا شو ورته څه وایي وی بوټو صاحب دا زولی زما نه ده دا د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها زولی دا زما زولی نه ده دا د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما ماشومانو زولی ده دا د رسول الله مبارک د بچو زولی ده او په دې کې بیبي فاطمه او حضرت حسن او حسین د خپل باباجي د ناموس خیر غواړي خیر بوٹو صاحب وہی کیا تم کیا پوچھتے ہیں کیا مانگتے ہیں اٹھو نہ تھا ان پاس مفتی صاحب تو آپ تشریف رکھے اخیر تو اتنی نبا پاس ہے نہیں صاحب ہم نہیں بیٹھتے جہاں تک دا درخواست دا زولے زمان نیچ دکا شوے ہم نشو پاسے او دیو ماغا چغی ہوئی کی دیکھی دا بی بی فاطمه زولے دا زولے زمان دا خدا دا غیر دا حسن و حسین مرشومان زولے دا دا خپل باباجی دا عزت و دا ناموس خیر پکی غواړستانه ہے بوټو صاحب هم هغې طرف ته لږ مایل و وی څه مسله ده وی دغسې موږ یو بل ټیبل کړی دی او په هغې باندې اوټ کېدو والا دی او هغې کې دا دي یو سړی راغلی د رسول الله مبارک په جامع حمله کړی ځان ته د هغه نه پس پیغمبر وی موږ وایو چې دا شی عمر له ختم شي وی یہ بات ہے بالکل عمده خبره ده بس بوټو صاحب فوراً خپل میټینګ راوغوښته او خپلو ممبرانو ته وی چې په پټو سترګو مفتی صاحب دي چې کوم بل پیش کړی دی له ووټ ورکړی د مفتی محمود برکتو چې په اسمبلی کې په پنځو شپږو ممبرانو د رسول الله مبارک پټکې ګټلې मुफ्ती जिंदा था आज भी मुफ्ती जिंदा आया था कल भी मुफ्ती जाया था زمارونو یو خبره ذهن کې واچوي یو خبره یو مولام چې په اسمبلی کې یو د مولا مرګره او د مولا بچي چې په اسمبلی کې دغه سپینې جنډې او د کتاب حامل یو قسم چې په اسمبلی کې یو نور خو پرې دوا نو ان شاء الله العزیز کہ اسلامی نظام پر ملک رانو وستی شی خدا باطل نظام بے انشاءاللہ خم مضبوطا مقابلہ کی انشاءاللہ باطل برانا پر ازمکا قدم نیک دی انشاءاللہ ما خو پرون تا زما امتحان واغشت کن پرون چی پہ اسلام آباد کی جنہ کہہ رہتے ہوئے او سیوے میرا جسم میری مرضی تا سیوے کن میرا جسم نو بس سشو آگا میرا جسم و میری مرضی منگوتا ویدہ دینا چلی میرا جسم نہ دے اللہ کا جسم دے زمان فیدت ساخلم خالق شوق سے جواب رہا شوق سے جواب رہا کا اختیار مالا اللہ رہا کردے خو مرضی بدمانی دے چاہ بھائی دورتا مرضی پارام کے پنجاب کے کسا خواہ دے خواہ کہ کوا التار سزے گی اٹک نہ دے خواہ بنا رہا ہو رہے او کاٹک نہ دے خواہ رہا ہو رہے دے نو بیا بستا جسم نے دے دا اللہ کو بیا بستا مجازی جسم نہیں دلتا دا نارا منگ نہ لگا زمون غیرت مچلنج کوا زمون ایمان مچلنج کوا زما پٹکے مچلنج کوا زما گرا مچلنج کوا دا زما اغا پٹکے دے دا زما اغا گرا دا او دا زما اغا جامع دا کہ دے جامع دے پٹکی دی وینے دا پاکستان گٹلے دے ملک مونگ گٹلے دے الحمدللہ پا ملک مونگ خپا کیگو دا ملک زمونگ دے مونگ پہ خپا کیگو زور پہ زمونگ چوئی قسم پا خدای دے پا دے ملک سر نرا ولی کہ دا ٹول بیسیگانو تپراتی او دی بزان دا ہارٹ پیشن جوڑ کری او پا میدان با انشاءاللہ دا غمولا باطل تولاری کفیر انشاءاللہ
دا ذهن کې ورته نو صفا خبره ده یو راکوټې غوندې خبره دا ماشومان به شي کېنوئ دوی ته یو درخواست وکړئ ورته ووایي ای بچی اغیار لګیا دي او زما د کشر کل نه دمان جوړول غواړي اغیار لګیا دي او زما د دې بچی جینۍ نه زما د دې لور نه د انډیا ډمه جوړول غواړي بربنډه ته جوړول غواړي د دې بچي نه بربند جوړول غواړي او زما میشن څه دی د متحده مجلس عمل میشن څه دی د مدرسې میشن څه دی د مولا میشن څه دی زه په دا خپل بچي کې په دې کشر کې دا ورته ووایه ای بچی تا نه هغوی ډم جوړوي ای بچی بربنډ د نه جوړوي ای بچی بېلمازه د نه جوړوي ای بچی زناکار د نه جوړوي او د هغه ماشومې لور نه زما زناکاره او ډمه جوړوي او زما میشن دا دی چې زه په تا کې د حضرت ابو هریره او د حضرت بلال یو جلک لیدل غواړم او په دې خپله ماشومه بچی کې دا زمونږ لوڼه دي په هغې کې د بیبي فاطمې او د عایشې صدیقې جلک لیدل غواړم دا زما میشن دی ما ته یو سړي وي تاسو څه کړي دي مولیان زما دوست ما ورته وی ما سره حکومت نشته ما سره نه وزارت شته نه وزارت اعلی نه گورنري او نه وزارت عظما لیکن الحمدلله ما په زرګونو حافظان پیدا کړل مدرسو څونه حافظان پیدا کړل وایه په دې پېښور کې شمېرلی شي په یو یونین کونسل کې شمېرلی شي زه خو په خپل کلي کې نشم شمېرلی نو ما سره حکومت نشته او موږ په دغه مدرسو په ذریعه په زرګونو حافظان پیدا کړل په زرګونو عالمان هم پیدا کړل په زرګونو قاریان هم پیدا کړل او د بناتو د مدرسو په ذریعه موږ په زرګونو عالمان حافظان پیدا کړی او حکومت نشته او که حکومت راغی انشاءالله العزیز چې ستاسو په کورونو کې موږ حافظان او عالمان پیدا کوو انشاءالله دا لا نشته او ما دا خدمت کړی دی او که حکومت راغی نو ای حضرت نومونه نه اخلم فلان 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 ستاسو بچي نه به موږ عالمان جوړو ستاسو نه د کشر کل نه چې دا نن ته بربند جوړی دې ته به که خیر پټکې پسروم دې نه به مولا جوړم د دې نه به انشاءالله حافظ او قاري جوړم دې به خپلې سینې ته نږدې کوم او د پیغمبر وارث پته انشاءالله جوړم موږ خو د قوم خیرخواهان یو د ملک خیرخواهان او اخري یو ټکې د جمعې پر ټول ووایه داسې دا ووایه دا ورته مه وایه چې کتاب له اوټ ورکړه دا ووایه چې وروره دا اوټ عبادت دی تاسو هم پوه یم اوټ څه شی دی دا خو ته یو سفارش کې دی یو سړي چې ما زما په نیز باندې صدیق الرحمن پراچه صاحب اهل دی د قومي اسمبلۍ دپاره او زما په نیز باندې بحرالله ډوکیټ صاحب اهل دی د صوبایي اسمبلۍ دپاره سفارش کې او شهادت ورکوي شهادت زه دې ګوی ورکوم چې دا اهل دی نو شهادت خو عبادت دی سفارش خو عبادت دی نو خلکو ته د ووایه چې وروره دا اوټ څه شی دی عبادت نو چې سار که خیري پاسي او 2 رکعته نفل به کوې ما یو ځای کې تقریر کو نو هغه واده و دغسې الیکشن ګرم و نو ما ته چې هغه لږ ما ته وایي د ما شاګرد و یاره وایي ګورې د اوټ خبره به کې ونه کړم وایي ما ته مې د کاکا او د ماما ووایي چې ته دا ملا صاحب راولې او مقصد د تقریر جوړ کړی دی ته به د اوټ خبره کې او جنجال به جوړ کړې ځکه څوک یو پارټۍ سره څوک بلې سره څوک بلې سره مې بالکل به نه کوم نو چې تقریر مې خلاص کړه د واده په موضوع نو اخره کې مې لکه د خو زه دغه نه منې کړی ما د سیاست نه خو مې نه کوم خو یو خبره درته کوم مې الیکشن دا روان دی که نه مې دا اوټ ګور عبادت دی نو دا درته نه چې کتاب لی ورکړه خو دا درته وایم چې د عبادت سړی کوي اودس کوي که نه کوي ویاو مې سار به اودس وکړې د 25 تاریخ دی هغه بل سار به اودس وکړې تاسو 25 یادوئ اودس نه پس به یو 2 رکعته نفل وکړې 2 رکعته نفل چې وکړې بیا به لاړ شئ پولنګ سټیشن ته چې کله پولنګ بورډ ته ننوځئ نو هلته به نه مولانا فضلالرحمن صاحب وي نه به سراج الحق صاحب وي او نه به هلته اسفندیار ولی خان صاحب وي او نه عمران خان او نه فلان او نه فلان هېڅوک به نه هلته به څوک وي جواب راکړې شوق سره جواب راکړې نور شوق سره جواب راکړې او دس دې وکړه 2 رکعته نفل هلته یو الله دی او یو تی بل څوک نشته نو قبلې ته مخ کا او الله په سر حاضر ناظر که چې چاته دې خوښه یې وټ وته ووایه یو بابا پکې اواز وکړه خو سم په پښتو کې ووایه چې په کتاب یې ووایه لکه چې یو دسم را باندې کې 2 رکعات هم کې او خدای په سر حاضر ناظر که زه لیونی یم چې د کتاب نه نه بل چاته وام زه پاګل یم بیا خو ښکاره بیا ګوره مې دونه راته پته ولګېده دې کتاب تعلق چا سره دی د الله سره ظالمانو څه کوه زما وروڼو دغه ملګري زه د خپل جمعیت علما اسلام د دغې کارکنانو ډېره شکریا ادا کړم چې دې دلته کې د دې ملګرو دپاره هلې ځلې کوي کوشش به کوئ خلک تیار کړئ چې کتاب باندې مهر ولګئ یو خپله فریضه ادا کړئ باقي په الله ورسپارئ زمونږ که بیلو که پاسو زمونږ ګټه ګټه ده
یو ولد خپل معشوق له په کبډي ورغلی نو د عاشق لاندې شو معشوق پر پاسه راوي پرده نو د عاشق له خلکو تانه ورته پیغو وی راوي پرځولې هاي عاشق دړې راوي پرځولې هغه ته دواړه مې ګټل کله بره مغلان دي بیا ګټل کله لاندې مې د پاسه دي بیا سره ګټه زمونږ دا ګټل چې خلکو ته امر بالمعروف نهي عن المنکر او د نیکه تلقین امر بالمعروف او د ګنا نه منع کول نهي عن المنکر دغه د ما امر بالمعروف ته ورا د اسلامي کلچر د تحفظ لپاره وټ استعمال کا او د يهودي او د عیسائی کلچر د تهذیب نه خلق منع کا دغه د ما میشن دې کامیاب یم او ان شاء الله کامیاب یم او که تاسو دا مهنت وکړو او دا یو مهرباني وکړئ چې کوشش وکړئ د مشرانو نه دعا واخلئ ښه چې کوم د اجرو مشران ماشاء الله الله اکبر ماشاء الله ماشاء الله او دا وسره وایي چې زه مصطفوي یم زه مصطفوي یم ماشاء الله ماشاء الله داسې ایمان پکار دی دقسې که یو څو مسلمانان خدای پاک ماله داسې راکړي د تماشه کوه چې پراچا صاحب او بهرالله صاحب ګټي که نه ګټي به که خیر انشاءالله نو په دې ستاسو شکریه ادا کوم الله دې پاک دې د متحده مجلس عمل چې څومره کینډیډیټان ولاړ دي مولانا خیر البشر صاحب او دلته کې زمونږ نور هم دي حاجي غلام علي صاحب او جاوید مومن صاحب او حافظ اقبال صاحب چې څومره ولاړ دي الله یې ټول په ښو اوټونو باندې کامیاب کړي سمیع الله جان فاروقي صاحب دی او نور ملګري دي او تاسو چې دا څومره وختي را سره راغلي یک ناسته مو کړه یو ښه جذبه راغلی الله یې تاسو را دي اجر برکت درکړي الله مو کامیاب کا الله مو کامیاب کا الله مو کامیاب کا او الله یې د قرآن او سنت د نظام بالا دستی راولي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين